د موسی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو سړی په ډیران باندې پروت مړو. خبرې ته توجه کوئ. موسی علیه السلام ته الله وی پلان کې یو ډیران باندې یو سړی پروت دی، ورسې جنازه وکړه زما ولی دی. دی چې راغی ویې کتل هغه سړی په ډیران الټه پروت دی او وفات شوی دی. موسی علیه السلام چې وکتل چې په ډیران پروت دی، الله په ډیران پروت دی او ستا ولی دی. کلیواله راجمع کړه، وایي راشه دا سړی را سره ښخ کې. کلیواله چې راله چې څوک وفات شوي دي چې په ډیران یې وکته او دی الټه که چې ویې کتل وي دا خو هغه کس دی چې ده د سلو نه زیاتې زناګانې کړي دي. دی خو نه ښخو، دا خو زناکار دی. زناکار نه موږ الله دې معافي وکړي، موږ ولې ګناه کوو په پټه. یاد ساته موتا ته د خپل نفس پته لګېږي په خلوت کې. په ظاهر باندې زه اکثر وایم تقوا ګورې ظاهري تقوا نه ده. ما پټکې والی دی نو ګورې زه مولي صاحب یم، په منبر باندې ناست یم نو مولي صاحب یم. جومات کې مې جي 33 34 35 سال تېر کړل نو زه ګنې بزرګ یم. زما د خلوت نه ته خبرې چې په پټه زه څه کومه، په پټه زه کم ګناهونه کوم. زما د خلوت نه خبرې چې زما په پټه باندې په ګناه باندې قدرت هم شته، مال هم شته. په دا قدرت باندې زه ځان د ګناه نه بچ کوم. دې ته ایمان ویم زما محترمو. ایمان دا نه دی ګوره چې په ظاهر یاره چې جومات کې زمانه تېره کړه نو اجي صاحب دی. اجي صاحب دی ته اجي صاحب نه ویم چې په ظاهر باندې اجي صاحب کېږي. تسبیح د لاس کې نیولې، تسبیح ما لاس کې نیولې، یاره چې زه ډېر بزرګ ښکاره کېږم. دا بزرګي نه ده زما محترم. بزرګي په یک تنهایۍ کې په توره شپه کې د الله سره د یاد ته بزرګي ویم، دغه بزرګي ده. او د یخنۍ په دغه کې به ستا ایمان وینم چې د ګرمې بړستنې نه د خپلې ښځې وجود د ته راپاسې و غسل وکړې، الله ته ودرېږې په دا یخنۍ کې. الله څوک هم ما نه ویني، که ما ویني یو ذات دی چې هغه ستا د رب ذات دی. الله وایي یو منټ یو لمحه زه ستا د لکونو په نیکو باندې بدلوم. الله دې موږ داسې جوړ کړي ټول امین. دې ته ایمان وایي الله دا سړی خو زناکار دی. الله وایي دا زما ولی دی. ښه که توجه کوئ خبرې ته. خلکو ته انکار وکوي موسی هغه بني اسرائیلو وایي موسی په خپله دفن کوه چې تا ته ولي ښکاره کړي. ته اوس د زناکارو دغه هم کې ته زناکار هم ښخې اوسه. د خو د سلو نه زمونږ په مخ کې ښځې به چې کومه ښځه به د ده در ته ودرېده داسې زنانه موږ نه درېدلې چې ده سره یې مخ نه تور کړی او د ده نه بار راوځي. دا خو داسې زناکار سړی دی. وایي موسی علیه السلام وایي ما ته د الله امر دی، الله ته پته لګېږي. د ښخ کړ هغه کسان چې هغه د موسی علیه السلام تابعدار وو هغې ورسره شو، سړی یې ښخ کړ. کله چې موسی علیه السلام کوه طور ته لاړه د الله حضور کې ودرېده، الله سره یې خبرې شروع کړې. الله تا په ما باندې یو جنازه وکړه او تا ما ته د اسمان نه اواز وکړ چې موسی دا زما ولی دی. الله دا ستا څنګه ولی دی؟ الله دا ستا څنګه دوست دی؟ الله د ده تا سره څنګه رابطه وه چې دی په ډیران باندې مړ پروت دی؟ الله د ده کلي باندې دا اواز دی، په ده باندې دا تهمت دی چې خدایه ده د سلو نه زیاتې زناګانې کړي دي. الله یو زاني سړي ته تا د ولي نوم ورکړی دی. الله یو ګناهګار شرابي سړي ته تا د خپل د دوستۍ نوم ورکړی دی. الله کلیوالو ته انکار وکړه ما ښخ کړی دی. الله څه مسله وه؟ زما رب اواز وکړه موسی ها دا دې زناکار د بلا زناګانې کړي دي ما ته پته ده. لیکن یوه ورځ د ده کور کې په ګاونډ کې یوه زنانه وه چې هغه زنانه محتاجه زنانه وه، هغه لوږې راغستې وه، د ده دروازه یې وډبوله. کله چې د کور ته رادننه کړه هغې ورته اواز وکړه، غېږ کې ورسره یو ماشوم بچی دی. ده ته یې اواز وکړه ته مالداره سړی ماله د خوراک دپاره څه راکړه، د الله د رضا دپاره. ده ورته وایي د خوراک دپاره در کوم، لیکن ما سره زنا وکړه، زما حاجت پوره کړه، ستا حاجتونه پوره کوم. موسی هغه زنانه ورته وویل د دې ماشوم نه حیا وکړه، دا بچی ما سره په غېږ کې دی، د دې بچي نه حیا وکړه، ما سره زنا مه کوه، د الله د رضا دپاره خوراک کاکه. ده ویل نه منم. د بچي دغه ته یې ونه کتل. دې زنانه هغه بچی په ځمکه باندې سملو، د وجود نه یې قمیص کوز کړ، ځان یې بربنډ کړ. موسی چې کله یې ځان بربنډ کړ دې پې راغی، دې پې د پاسه سملاستو. د دغې ښځې د ژبې نه اواز ووته چې الله زما رب ګویا د په جلال کې رالم. دا سړی د الله سره په جلال کې راغی، ځان یې د ګناه نه بچ کړ، راپاڅېده. زنانه ته وایي الله دې ونه وکړه. دا زنانه ورته وایي قسم دی دې ګېډې زه دومره وشرمولم چې زما بچي وړوکې کته بچي تا ته ګوري، ما ځان تا ته بربنډ کړی دی او د زنا دپاره تا ته ملاستی. زه دومره بېوسه شوم چې دې ګېډې دومره بېوسه کړم چې تا ته یې بربنډه کړم.
په دې باندې زما دا وجود باندې ویښته ودرېده د الله نه الله ما ټول عمر خپل ځان پرده کې ساتلی دی الله زه نن دې ګېډې چې تا دا ګېډه پیدا کړې ده د دې ګېډې او د دې کتره بچو د لاسه زه نن بربنډه شوم الله کمیس پرتوګ مې ویسته الله زه بربنډه شوم حجاب مې لرې کړ غیر محرم سړي ته الله د زما عورت ولید الله وایي گویا زما رب په جلال کې راغی و دغه سړي چې د الله دا دغه واورېد اواز یې واورېد راپاسېد روټۍ مو له ورکړه بچی مو له غېږ کې واغسته وایي ځه زما رب په زما عظمت په جلال کې راغی چې دې سړي وي چې ځه چې د کوم رب نوم تا واغسته هغې الله زما په زړه کې ځای جوړ کړ زه تر قیامته پورې تر مرګه پورې ستا د رزق انتظام ما کړی دی چې کله د خوراک جامه کپړه پیزار سبب پکار شو دا به رارسوي وایي چې کله د دا اواز وکړو رب وایي زما عظمت په جلال کې راغی ما دته مغفرت وکړو جنت ته مې دننه کړو ټول څوک سره سبحان الله الله ډېر عظیم ذات دی زما محترم الله وایي ټول ګناهونه معاف کوم خو زما د رب د ذات نه خورېږه حیا وکړه که نه زما د زه ستا نه حیا کوم ته ګناهونه کې او زه دې معاف کوم ته ارامېتوبونه کې او زه دې معاف کوم ته زناګانې شرابونه کې زه دې معاف کوم رزق مې در باندې نه دی بند کړی ورنه ستا دشمن که ستا مخالفت وکړو د ټولو نه مخکې ورسره ته که ستا څه ورکړي دي هغه پې بند کړي بس ته زما نافرمانه شوي نور چې کومه لار د انکم و هغه ختمه شو او زما د رب ذات وي ګناهونه زما نافرماني 24 غنټې ته نافرماني کې تا دا محسوس کړي چې الله یو ورځ دې را باندې یو نوړی بنده کړې ده الله په چا باندې نوړی بنده کړې ده یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام